ګرانو کتونکو د امن و امان د ابتر حالت ولې به نه کېږي داسې زما یې سیچو چې د ورځې دن دهاړې د دې روډ نه صحیح کاروباري شریف سړی اوچتئ او هغه 2 ګنټې په پولیس سټیشن کې کینئ او هغه ته وایي چې ته خو مخکې سیچو راغوستی وي نو هغه سره تا څه ګپ لګولی و هلکه ګپ سپ یو شریف سړی کاروبار نشي کولی په دې پبو کې دا ټول کاروباري خلک هغه سیچو راغوستی دي او ورته یې وایي چې مونږ ته به د میاشتې څومره پیسې راکوئ نو چې هغه د کاروباري خلکو نه پیسې غوښتل شروع کړي نو بیا ستا بینک ستا دوکان ستا کور دا نه دی محفوظ دا نشي محفوظ کېدی دې سره په نوښار کې اوس په دې لږو ورځو کې زموږ دا ډي پي او صاحب چې راغلی دی نو دلته کې د اکبرپوري په علاقه کې 2 کسه پولیس والا وویشتو شو چې یو تره و یو ورواره و یو تانیدار و یو اولدار و دواړه ووژلي شو د هغې نه پس بیا په ناکه باندې چا ګاډی راوخېجولو 2 پولیس والا یې وچکولو د هغې نه 2 پولیس والا چې کوم دي په حکیم آباد کې بالې د هغې په موټر سایکل چې کوم دی هم د پولیس موبایل والا ووالو او یو مړ شو یو زخمي افروت دی د هغې نه په رسالپور کې په جایداد ډزې وشوې یو پولیس والا قتل شو په بارام کلي کې ډزې وشوې یو پولیس والا قتل شو او کوړي کې ریډر باندې ډزې وشوې یو پولیس والا په لاس زخمي شو نن دا د واقعه شو پولیس والا پکې زخمي شو څومره پولیس والا چې کوم دي دلته کې پورتره شو څومره په دومره موده کې دا واقعات راوځل شوي نه دي په تېرو 10 کالو کې څومره نه دي شوي دا اوس چې کوم لهر روان دی د خون ریزې شیخي کې په کور خلک ورننوتو او ټول یې پکې کوتره کو غونډ کور ورته ختم کو په اکبرپوره کې بل په کور ورننوتي دي غونډ کور ختم کو دغه د مسلسل جنازې روانې دي ماشومان تقریبا څومره ښځې دلته کې قتل شو څومره د هغې چا تپوس وکړو ملزمان نشته نن موږ لړو ډي پي او صاحب ته چې بهي اشتهاري مجرمانو څه پوزیشن دی هغه ما ته وایي چې دا برته بیا وویل دلته کې اشتهاري مجرمان چې کوم دي د کمېدو په ځای باندې نور هم سیوا کېږي اوس تقریبا په دې لږو ورځو کې 70-80 خلکو باندې اف آی آرې وشوې وړې نه 170 نه دي دا د قتل غارت اف آی آرې دي د خونریزۍ اف آی آرې دي د اقدام قتل اف آی آرې دي او په هغې کې ملزمان دغه چې کوم دی نو ډېر کمزوري دي سپراګل نشته قبضه مافیا دلته کې چې دا حالات د قبضه مافیا چې کوم صورتحال په دله کې شروع دی مطلب